سورة الصافات دا دویشتمه سپاره ده غالبا درشتمه ده هغې کې دا د قرآن کریم 37 نمبر صورت دی او ټول آیتونه پکې 182 پنځه رکوع سبق دی د دې باندې انشاءالله د لفظي ترجمې او د دې کوم مضمون دی هغه به پکې زده کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق الله العظيم. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې سورۃ نوم دی سورۃ صافات. دا مکی سورۃ دی. د دې په آغاز کې په یو څو ملائکو باندې قسم خوړل شوی او هغه قسم د دې لپاره خوړل شوی دی چې د الله په توحید باندې دلایل هغه بیان شي. د توحید چې کوم دلایل دي هغه پکې بیان شي. د وحی د حفاظت او د آخرت متعلق پکې د کافرانو مختلف قسمه سوالونه دي. په دې صورت کې د کافرانو د هغې سوالونو د یو جواب ذکر شوی او بیا په آخر کې دا ذکر شوي چې کوم خلق د الله د حکم فرمانبردار دي د هغې دپاره د الله تعالی د طرف نه د جنتونو نعمتونه دي. جنت به بطور نعمت او بطور تحفه هغه ته ملوي او چې کوم نافرمانان دي د هغې دپاره به د جهنم مختلف عذابونه دي. د هغې عذابونو مختلف اندازونه بیان شوي. د اتو پیغمبرانو قصه پکې شوې ده په دې صورت کې. د اتو پیغمبرانو هغه هم پکې لنډه لنډه وایو انشاءالله. او د صورت په آخر کې بیا د پیریانو او د فرشتو اصل مقام بیان شوی او په اختتام کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته د غلبې زیری بیان شوی دی چې پیغمبر علیه السلام ته وایي ته به غالب کېږي. دا نن دی که سبا دی دا ملک د زرغونشاه دی. ان مع العسر یسرا د هرې سختۍ نه وروسته اساني الله راولي. او ولسوف یعطیک ربک فترضا. الله تعالی په اول کې ورته ویلي وقت خبره ده چې الله به درته داسې څه درکړي چې ته به بیا خوشحاله. په اول کې چې کوم قسمونه خوړل دي هغه د ملایکو نومونه دي. ګوره دومره ملایک دي چې هغې ته کارونه الله تعالی کوم حواله کړي دا کار وکړه دا کار وکړه. خو هغه ملایک هم د الله تبارک وتعالی د توحید نه بل طرف ته د هغې عقیده بل طرف ته نه وړي. لا یعصون الله ما امرهم چې الله ورته څه حکم کړی هغه کوي. او انسانان چې هغه بیکاره شي دی دا د خپله ډوډۍ هم چې مزدوري نه کړي ډوډۍ ورته نه میلاوي. د دې باوجود په هغې کې بعضې خلک د الله نافرماني کوي. بعضې خلک د الله تعالی د پیغمبرانو مقابله کوي. نو فرمایي الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات واو د قسم دپاره. والصافات قسم دي زما په هغې ملایکو باندې چې په قطار کې ولاړ په قطار کې صفن په قطار جوړولو سره بعضې دا ملایک چې دي د دې په قطار کې ودرېږي. تاسو چې اکثر یا په بینک مخې ته یا چېرته ګڼئ په ګڼه کې یا په سکول کې استاد درته وایي په قطار کې دی. د دې قطار خپل اهمیت دی. په منځه کې چې ودرېږئ هم الله تعالی ته په سب کې ودرېدلي که نه یہ پہلا سب دوسرا سب تیسرا د پہلا سب ځان له ثواب دی د دویم ځان له دی وروسته بیا چې کوم دی ټول یو شان دي. ٹھیک شوه. نو دا ولې دا ځکه چې په قطار کې ودرېدل دا د ادب تقاضا ده. والصافات قسم مې دي په هغې ملایکو باندې چې هغه قطار جوړونکي دي په قطار جوړولو سره. او فالزاجرات بیا ټیکه کوونکي دي دپه کوونکي دي زجرن په دکه کولو سره رټل چې ورته وایي چې کوم ملایک الله تعالی د عذاب دپاره رالیږي ډېر قومونه د هغې څه کړه د الله تعالی په حکم باندې هغه هلاک یې کړه. مخکې د هغې تذکرې موږ وکړې قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم صالح قوم شعیب علیهم الصلاة والتسلیم. نو فالزاجرات پس دپه کوونکي دي او شړونکي دي زجرن په شړلو سره. یا دا وریه دې دا هغه کراچۍ نه را په مخه کړي او کوم ځای ته راورسوي شاټۍ ته راورسوي د شاټۍ په غرونو باندې باران وکړي د سمندر نه ورته اوبه راغستي او دلته یې راووري. دا څوک دغه طرف نه را په مخه کړي. نو دا هغه ملایک چې الله تعالی ولګولي هله شا به دې ته زور کړي راورسوي
تاسو ګورئ جاکړ پکې جوړ شوی او دا ورېدې دغه نه فشار به را رواني فالزاجرات پس رټونکي دي او شړونکي دي وریدو لراشه زجرن په شړلو سره او بیا فالتالیات او بیا تلاوت کوونکي دي ذکر لرم یای مطلب دا دی چې د قرآن تلاوت کوونکي ملایک یا مطلب دا دی چې په یو بل پسې را روان یو چې کوم حکم ورته شوی یا په یو بل پسې تابعداري کوي یوم تابعداري کوي هغه نه بل هغه تیریږي بل داسې پکې څوک نشته چې په منځ کې هغه وي د پکې نه کوم فالتالیات پس تلاوت کوونکي دي ذکر قرآن لرم دا ټول د قسمونه الله تعالی وکړ پس ان الهکم تاسو الہ لواحد یو دی دغه هر قسمه څومره زورور ملائک الله پیدا کړي هغه ټول وی الله یو دی ان الهکم لواحد نو تاسو الہ معبود چې هغه سره لواحد یو کم الہ وی رب السماوات چې هغه رب د اسمانونو والارض او د ځمکې وما بینهما او چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې د فضا ده د دې امر ته چې کوم مخلوقات دي هغه دی الله پیدا کړی دا غټي رب المشارق او رب د مشرقونو دی مشرقونه وته ولي وای ځکه چې نور هر ورځ راخیږي دغه راختو ځان لری دی نو مشرق اصل کې موږ خدای یو طرف کاری خو په حقیقت کې دا 365 مشرقونه دي نو رب المشارق رب د هر مشرق دی ان بشک مونږه زینا مونږه خسته کړل دی السماء د اسمان الدنیا د دنیوي اسمان من خسته کړل دی پس بزینته فخائس الکواکب دستور په خائس هم خسته کړل چې شپه دستونه ستوري ټول مزیدار ښکاري مونږ په وخت چې مونږ کله په شپږم کې نو په وخت کې پرې انګریزي کې او نظم twinkle twinkle little star how you wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky دغه شانې په پښتو یو کتاب زمونږ په څلورم کې په درېم کې په هغې کې به هغه د سپوږمۍ دا سپینه لکه پۍ دا غونډه منډه رکېبۍ دا اینه داسې انداز باندې به سبق کې به د دې اسمان د دې څیزونو صفتونه به کېدل نو انا زینا السماء الدنیا موږ ښایسته کړو اسمان د دنیا بزینة الکواکب په ښایست د ستورو باندې وحفظا او بیا هم ساتلی دی د اسمان من کل شیطان د هر شیطان ماردن سرکشنه شیطانان مخکې به بره اسمان ته څنګه چې ملایک دي ځمکه کې به هم ګرځېده اوس یې الله تعالی اسمان ته نه پرېږدي د اسمان یې محفوظ ساتلی اوس د اسمان نه چې کومې خبرې کته راکوزېږي د تقدیر یا د خوراکو د انسانانو د دغه دپاره نو هغه څه شی دی هغه محفوظ دي دا زمونږ د اوسني ساینسدانان وایي مونږ اسمان ته وختو او پلاني ته وختو الله تعالی وایي ما دا شیطانانو نه محفوظ ساتلی نو شیطانان څوک دي کافران پکې شیطانان نه دي نو دا کوم ځای ته ختلي اوس د ستوري چې دي ستوري دا ضروري نه چې دا په بر اسمان کې کوم چې اخلي د ستورو مختلف مدارونه دي څنګه چې زمونږ د ځمکې مدار دی دغه شان پسې د بل ستوري د بل ستوري د بل ستوري نو کېدای شي چېرته نږدې یو داسې سیاري چې هغې ته ورختلي نو دی ورته مریخ وایي خو بل طرف ته وایي چې 24 لکه ځمکې راجمع کړي یو نور ترې نه جوړېږي نو چې 24 لکه ځمکې راجمع کړي یو نور ترې نه جوړېږي نو ته کوم نور ته وختې او کوم سپوږمۍ ته وختې 24 لکو نه دې وړوکي شي نه دونه غټ شي ته څنګه وختې او بیا چې هلته تصویرونه وویستل نه تصویرونه یې عجیبه وویستل دا چې دلته کې کندې دي او دلته ده نو دا یوه کنده وه پکې هیله ته دونه په دې دونه دنیا کې پرې دونه 24 لکه ځمکو په اندازه سیاره کې ته هیله چې کوم د یوه کنده ولیده دا ټول یو دي به دي ځکه الله تعالی وایي چې وحفظا من کل شیطان مارد وساتلی هم دی دا د هر شیطان سرکشه مطلب دا نه چې پورته تلل نشي جات چې موږ پورته ونه دي راکټ یې نه دي جوړې شوي خو کم ځای نه چې پورته د فضا نه پورته چې کم ځګونو نه الله تعالی پابندي لګولې هغه ځګونو نه وروسته بره پیری شیطان نشي تللی نو انسان به ته لاړ شي چې کافري لا یسمعون دی غوږ نشي ښودی یعنې لا یستمعون دی غوږ نشي ښودی الى الملأ الاعلى او چت طرف او که فرض که لړ شي نو ویقذفون وشتلی کېږي دي من کل جانب د هر طرف نه په ستورو باندې ظهورا د بره نه راشړونکي دي لره ظهورا په راشړلو سره بګانې کېږي ولهم او شته د دې لپاره عذاب واصب همیشه په دې پسې لګېدلی الا من سوا د هغې کس نه خطفه چې راوتښتئ الخط په تاسه په راتښتولو سره یوه خبره واوري شل ورسره خپل یو ځای کړي فاتبعه ورپسې شي په ده پسې شهاب یوه لمبا ثاقبون دلیدونکي فاستفتهم نو ته اوس د دې نه تپوس وکړه د دې خلکو نه دې کافرو نه اهم چې آیا د دې زمانې دا کافر اشدو ډېر زیات ګران دي خلقا په پیدا کولو کې امن یا هغه شیونه پیدا کول ګرانو خلقنا چې موږ پیدا کړي دي انا خلقناهم موږ پیدا کړي دي دوی من طین د خټې نه لازب د ټینګې خټې نه
بلکې عجب ته حیران یې دې ته چې دا خلک څنګه دا انکار کوي ویسخرون او دي اوس هم په ملنډې کوي په قرآن پسې واذا ذکروا او کله چې دې ته نصیحت کېږي په قرآن لا یذکرون دي نصیحت نه قبلوي واذا رأوا کله چې وویني آیتا یو آیت یستسخرون په هغې پسې مذاق کوي او ملنډې پسې کوي وقالوا وای ان هذا نه دی دا الا سحر مگر دا خو جادو دی مبین واضح اذا متنا ولې چې یو ځل موږ مړه شو وکنا او شو ترابا خاوره وعظاما او اډوکي ائنا ولې موږ به لمبعوثون بېرته راژوندي کېږو او آباؤنا ولې پلاران دي که زمونږ نیکونه زموږ الاولون پخواني هغه به هم بېرته راژوندي کېږي قل ته ورته ووایه نعم او وانتم تاسو به ټول داخرونه ذلیل به یې د الله مخې ته چې الله درته څه وایي هغه به کوئ انتم تاسو به داخرون ذلیله یې تابع به یې د الله فانما ناڅاپه هي دا به زجرة یو جړق واحدة یو قیامت چې قایمېږي یو جړق به وشي فاذا هم بیا به دا خلک ینظرون ولاړ وي یو بل ته به ګوري بېرته به ټول ژوندي ولاړ وي مونږ چې راڅوک مړه دي زمونږ نیکونه پسې ور نیکونه پسې ډر نیکونه پسې دا آدم علیه السلام پسې دا به ټول پر ځمکه بیا نیغ ولاړي څنګه چې دا باران وشي او د ځمکې نه دا پوټي راوخېږي او دا ټول پټۍ سشین ولاړي دا قشانې به دا ټول انسانان ولاړي وقالو او وایي به دا راپاشېدلي خلک یا ویلنا هی افسوس هذا یوم الدین دا خو قیامت رښتیا راغی دا خو رښتیا قیامت دی هذا یوم الفصل الله وی دا ورځ د فیصلې دا الذي هغه فیصلې ورځ کنتم چې تاسو به به دا ورځ تکذبون دروغجنه ګڼله الله په آخر کې وی احشروا راجمع کې الذين خلق ظلموا چې ظلم یې کړو وازواجهم او د دې په شان چې نور کوم خلق هغه ملګري متراجمه کوي وما هغه بوتان راوړي قانون چې دی په دنیا کې یعبدون عبادت کو دا ټول رايو دی من دون الله الا الله نه علاوه چې الله عبادت کړي راځي په مدي الله دې موږ خپل عبادت گزار جوړ مهدوهم وه روان کوي دي الى صراط الجحیم فلار جهنم کا معبودان د دې یو کدا د دې ملګری دی یو کړي دی غون جهنم ته روان کوي الله دې وسه چې جهنم طرف رواني بیا به الله وقفوهم لګي ودروي انهم مسئولون لک تاسو وقفوهم ودروي انهم دي مسئولون تاسو کولای کیږي د دینه تاسو به الله دې شو چې مالکم یلکم باباګان او بوتان څه چللې مالکم در باندې څه چللې لا تناصرون تاسو یو بل مدد نه کوي تاسو په دنیا کې یو بل ته پیر بابا را ورسه کاکا ته را ورسه پلاني بوت را ورسه لا تر ورسه عقله در ورسه یا بم دلته زور ورته علم لیډر صاحب را ورسه او د ستاره پټه امشا پر ورسه تاسو یو بل مدد نه کوي بل الله تعالی وي هم ذي اليوم بدغور مستسلمون هر خبره ته بجيجي کوي سر پکې جیرجی بالکل اول سره ډېر زیات دسي د ځان باري وځه کله راګیر شي کنه نو بیا جی او سرجی ها به هر چا د جی او سرجی ٹھیک شو دا بیا دا کلی اسپیتم سرجی وای ها دا وای په دغه کې په خوا یو کله د استاد په قصه کوله مولانا عبدالرحمن الله دی وبخي هغه په قصه کوله وی چې د مانکی شریف د پیرانو یو کله نو پای کې خلک اوسېدل لري مانکی پیرانو خلکو به عزت کو نو چې دوم د علاقونو به کم خلک لاړل نو هغه بیا دغه د سپیتم سویل سپیشل وای ته به وای شریف وای نه وای شریف او سپیشل ولې نو دغه ځان چې الله مخې ته ودرېږي او هر سړی ته به بد شي نو بیا د هرې خبرې نه سرجی او جیو شریف یعنی بیا په مستسلمون دا بیا د تابعدار ولاړی خپل بیا تابعداري کار نه کوي تابعداري به هغه کار کوي چې دلته کوم تابعداري په دنیا کې کړی دی واقبل بعضهم روړان دي بشي بعضهم بعضین لا بعضین د بعض خواطم يتساءلون د یو بل نه تاسو کوي قالوا وایبا انکم تاسو کنتم وتاتوننا دا کم چې چا عبادت کړی دا به نور ته وای انکم تاتوننا تاسو بم په سرات لې یعنی الیمین د خې طرفنا د خې طرفنا مطلب زمنګ د دوست په عزت پر راځي لکه زمنګ په پټه کې یو سره چې زمنګ د پټه سره موږ دای ملګری دی چې بلې پټه ډېر خسړای خلک مرګره نه وای نو چې کله الته مخامخ شي نو انکم تاتوننا الیمین تاسو بم تر دوست په شکل راتلی قالوا نو غیب او د سوی دا معنا بل لن تكونوا مؤمنین تاسو په موږ باندې ایمان نه راوړی خو ځان له پکې او پښتو کې خلک ځان له پکې سخاره هو د خپل کلی د ملک صاحب یا د خپل کلی د پیغمبر یا د خپل کتاب دغه تابعداري نشو کولای نو په ما باندې درمن دیواله چې استعمال کړي چې تاسو په کلی کې دونه په خلکو تاسو په خپل کلی کې د علم دومره مرکزونه نو تاسو په ما باندې ولې رمن دیواله تاسو په کلی کې په جمعات کې الله اکبر نه ویل کېدو نه وای وو نو تل په جمعات ته کنه تاسو په کرکټ ډرون تر رمن دیواله مارا واستوي نه پوښه به خبر باندې بانګ ویل شو نو لار شو جمعات ته تر بانګ په روان شي کرکټ ګراوند
دغه شان اجتماع درس شروع دی لړ قرآن کې درس شروع دی په جماعت کې مولوی ته د پیسې نه دلته کېنه هلته نه کېناستې ما بدل د نغاري ولې هغې له براتې نو دا ما ګناه وکړه ستا ګناه ما خو دا نغاري ولې طرف مې نه ولې ټیک شو الله تعالی وایي دی به یو بل ته لګیا شي څه به وایي هغه وایي ایوب وایي موږ تاسو به هم پسې راتلئ یا بل به ورته وایي لم تکونو مؤمنین تاسو په موږ یقین خو نه وکړی وما کان او نو لنا زمونږ علیکم په تاسو باندې من سلطان څه زور موږ باندې څه زور نه وکړی بل کنتم خوی تاسو قوم داسې قوم طاغین چې په خپله سرکه شوي نشه وده پکې په حقا نو ثابته شو علینا په موږ باندې قول ربنا وینا د رب زمونږ ان لذائقون موږ ټول به ورته تکو فاغویناکم موږ تاسو ځکه ګمراه کړي وي چې انا کنا بېشکه موږ هم غاوین ګمراه موږ په خپله باندې د موږ نه مشرانو دا کړي وو تاسو فإنهم دی یوم الدین په دغه ورځ په العذاب الله وي په عذاب کې مشترکون یو شان شریکي ان كذلك الله وي دغه شان موږ نه فعلو کوو بالمجرمین د مجرمانو سره انهم بشک دی کانوا اذا قيل لهم کله چې ویل شو دي په دنیا کې لا اله الا الله و یستكبرون دی بدن غټ غنو ويقولون ويل به ائنا ولمنغا لتاريكو فري خودن کی شو الها چنا خپل خدایان لشاعر دی او شاعر د وجنه بنجون چې لیونه نه بلجا بلکې راوړو د بالحق حق لره او صدق المرسلين او رښتینی غوي پیغمبران انکم تاسو لذائق العذاب الالم ستون کی به د عذاب دردونکي وما تجزون بدل من ملوي تاسو ته الا مگر ما دا صبر ته ما بدل ملوي کنتم چې تاسو تعملون قول الا عباد الله سوا د الله د بندگان مخلصون اولئک دا سم خلق چې الله مخلص بندگان دي لهم اغيث وملوي رزق رزق معلوم مقرر فواكه میوه وي وهم او دی بمکرمون معزز کول عزت بکی فی جنات النعیم فجنتون د نعمتونو کې علی سرور الناس په کډونو باندې متقابلین یو بل ته مقامه یطاف علیهم گرد ولیکی و بدی باندې بکاسن کاسم من معین لګرم د چینه داروګم وإذا تکسب اللذة فن بور کول کې للشاربین کثر کلام لا فيها غول النبى فدي کې ستر د سری ولا او نبهم فيها عنها هم بي عنها الذين ينذبون بهوش کولېږي وعندهم او د دې جنتیانو څخه بناستي قاصرات الطرف د دې بیبيانې چې عربا را بندون کې خپل نظر بل چاته ونه ګوري خپل خاون نه لا عین غټ غټ سترګو والا غوري وي كأنهن ذا بدمر مزيداني لك الدفي بسبيني كأنهن لك جدا دنانا بيض دا ابو پشان رنگ به مضمون چې هغه انډي محفوظي پاکي ساتل شي قبل بعضهم راوړاندې بشي بعض دینالا بعض تا يتساءلون دیول نه تاسو کوي ها محب بیا صبر پاسي دغه نه تاسو کوي دا بل څه شي موسی قال قائل ابويا ويمكن منهم دليلا اني بشك كان هو زمان لي دما قرين ملګری دما ملګری ویرا ټول د براسته يقول اول به متچ انك ايت من المصدقين تبشيره اذا متنا وليس من جملو شو كنا شكرا من خاور وايدا من اورودي ان ولم بل مدينون بر طرف سودکی کو اسی کو بل مقسم قال قبل بوت موسی بوت هل انتم مطلعون الله ورسوي هل انتم مطلعون وردي هغه مرګري چې ګوري چې چرته لري ټول مرجع جماعت ته بنته په منځله بنته هغه ګوري نو فتلا نو دې ګور کاشي پر او کوئی نظام سوال دې د جهنم په منځ کې په پړتا دي الله دې وکړي قال نو دا لکم چې بار دې بہت आवाज وکي الله خدای وو ان کتاب لک کې دې شي چې تا قریب و چې تا د ټولې نظر د ناس د ټول گزار لوي قریب و چې د باندې د ناس اور گزار لوي ولولانه متربي الله رب دې خپل نعمت نه وکړي لكن تذبهم وسوى من المهدرين استاثر دلت دغله افما نحن بميتين صدق الله مرکز تک ديستين افما نحن ولنيو منغا بميتين ملي منغا منو په دنیا کې سره الا موتتنا الاولى بغورني مر وما نحن او منغا بمعذبين چې موږ عذاب راکړي شي ان هذا له الفوز العظيم دا کامیابی دلویا لمثل هذا د دې کامیابی د لپاره فليعمل کار دی العاملون کار کوونکی اذالک خیر ایدا کسان خدي نزولند من مستیا پر ده سره ام هغه کسان چې هغه خوراک سره شجره الزقوم هغه ونی د زقوم ان جعلناها منګر د ولید د ونه د زقوم ونه په جهنم کې ولړی الله دې په مچته فنقواله ام شجره الزقوم آیا داخلك من المستیا په لحاظ خدي چې په مزو کې وای کنه ام شجره الزقوم یا ونه د زقوم ان بشکم جعلناها منګر د ولید د ونه د زقوم فتنه ذریعہ امتحان للظالمين دبار الظالمون ان هذا تقوم ولا شجره ذات وندا تخرج تدار پیدا شوی په اصل ذهن د جهنم په منځ کې بولړی تلو هذا دې د غنګوري بدفي کانه هو شیاطین د شیطان د ضرب پشانه وي شیطان څوک دی بدان ته ګور نقش شي نه
د ترونو په شان به یو ودانې فإنهم ندوی لآکلون خرب منها ردی دخم داونه ناغدانې په مالئون بیا بډکې منها ردینا البطون خپل خېټې ثم بیا ان بشک لهم دلیل پاروی علیها پدې دخم په ونه پس نور هم لشوبن ګډوډواله من همیم د ګرمو بو بجو د نور ورواړي ته دا خبره ده چې براله خیال راځي ها نه ګرمي وچی په ترخ چیز ورواړي د خپل د خپل بیا چې مرچکه وخوري ودی چې بیا به ګرمي چې په ورواچ شي شي ته نه یې ځکه دل دل د سختي هغه کنایه بیانې فإنهم دي بلا أكلون خريب منها ردينا فمالئون رقيب منها راغين أبدون خپل خېټې ثم بیا ان لهم يبا عليها الذي پدې باندې وشاله شوبن ګډوډتیا من همیم د ګرمو ثم بیا ان مرجهم واپس دي بیل الى الجحیم جهنم تا انهم بشک دي الفو مندلیو آباءهم خپل پلاران ضالین گمراهان دي خپل پلار دادا چې دي هغه گمراه مندلیو نه پلار نکنه رقصان را روان دي په هم ذيب على اثارهم د خپل پلارونو کې په قدمونو پسې یو هرون غلولې کېږي د پلار او د نیکه په قدمونو پسې تلو نو په پلار نیکه پسې بل نه دی تر څو چې هغه ټیک کار کوي چې غلط کار کوي د پلار نیکه په لار باندې دی باندې خلک یو رجی د ما پلار د دکړو پلار دکړو خو کار غلطو چې تی وکي هم غلط دی چې پلار دی وکي هم غلط دی لہذا په غلطو پسې نه دی ثم ان خليل فهم على اثارهم انهم دي البو مندلیو اباهم كل پلار نیکه ظالم گمراهان فهم دي بالا اثارهم باغی پسې رسته یو هرون غلولې کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.